یو عامه فارموله او ضابطه فقهاو ذکر کړی ده او هغه دا ده چې یو دي د تجارت اموال تجارت او دویم سیز دی اسباب ذرائع او آلات د تجارت. یو هغه مال دی چې هغه په خپله خرڅېږي را خرڅېږي او یو هغه مال دی چې د دې مال د خرڅېدو دپاره او د اخیستو دپاره وسیله او ذریعه ده. نو د همیشه دپاره زکات د تجارت په اموالو کې دی، د تجارت کې چې کوم وسایل دي، ذرائع دي، اسباب دي، اگر چې د قیمت په لحاظ سره اگر ډیر زیات قیمتي وي خو په هغې کې زکات نشته. د یو سړي دوکان دی او خپل دوکان دی، خپل ذاتی جایداد دی او د هغه دوکان قیمت دی 2 کروڑ روپے او د ده په دغه دوکان کې چې کوم مال پروت دی د خرڅېدو د هغې قیمت 1 لک روپۍ. نو دا دوکان دا په خپله د تجارت مال نه دی بلکې دا د تجارت لاره او ذریعه ده. نو دا دوکان په مالیت کې زکات نشته اگر چې هغه کروڑونه دي او هغې کې چې کوم مال پروت دی هغې کې به زکات ورکړي. دغه رنګې یو مسلمان میل دی، کارخانه ده، فیکټري ده، د کروڑونو روپو مشینري پکې لګېدلې ده، هغې کې زکات نشته. بلډینګ باندې کروڑونه لګېدلي دي، هغې کې زکات نشته. ځمکه یې وله په کروڑو اخیستې ده، هغې کې هم زکات نشته. کم ترانسپورټ پکې دننه چلیږي را چلیږي د مالونو سپلای دپاره، هغې کې هم زکات نشته. ها چې کم مال پکې تیاریږي د خرڅ په نیت، نو که هغه تیار شوی مال وي هم به د هغې زکات ورکوي او که خام مال پکې پروت وي دا تیار شوی نه دی د هغې زکات به هم ورکوي. د یو مسلمان 10 دوکانه دي او په خپله په یو دوکان کې هم دوکانداري نه کوي، دا 10 واړه دوکانونه یې مختلفو خلکو ته په کرایي ورکړي دي، نو د دغې 10 دوکانونو په مالیت کې زکات نشته. د هغې نه چې کومه کرایي راځي او بیا په هغې کې چې کومه په منځ منځ کې لګي هغې کې هم زکات نشته. د کال د پوره کېدو په وخت کې چې کومه کرایي جمع شوې نه او هغه نصاب ته رسي او یا ورسره نور مال دی د هغې سره یو ځای کې نصاب ته رسي د هغې زکات به ورکوي. د یو سړي پلازه ده او هغه د کروڑ روپو ده او په کرایي باندې ورکړې ده مختلفو خلکو ته، نو د پلازې په قیمت کې او د هغې په ځمکه کې زکات نشته دی او د هغې نه چې کوم کرایي راځي هغې کې زکات شته. دارنګې د یو سړي هوټل هغې هم دغه مسله ده او یو سړي ځمکه په بیه اخیستې ده او واړه واړه کورونه پکې جوړ کړي دي، خلکو ته یې په کرایي ورکوي، په کرایي لګېدلي دي او یا نه دي لګېدلي چې د کرایي په نیت یې جوړ کړي وو، نو د هغې په مالیت کې زکات نشته دی. کومه کرایي راغونډېږي او د کال په آخر کې ورسره څومره جمع وي او نصاب برابر وي نو د هغې زکات به ورکوي. یو سړی پراپرټي ډیلر دی او دا کاروبار دا دی چې یو دکان اخلي او بیا یې خرڅوي، دکان اخلي او بیا
خرڅوي نو که د دغه سړي سره یو دوکان هم نو هم به د هغې زکات ورکوي. یو ټیکېدار دی کورونه جوړوي او بیا یې خرڅوي، جوړوي بیا یې خرڅوي، پنځه مرلې پلاټ یې اخیستی دی او کور یې پرې شروع کړی دی، نیم دی یا پوره دی، خو چې کله کال پوره شه نو دی به د دې کور که پوره و د پوره کور او که نیمګړی و د نیمګړي کور قیمت به ولګوي او د هغې زکات به ورکوي. یو سړی بارګین یې جوړ کړی دی او د کرۍ دپاره د رینټ دپاره یې پکې لس اتیا موټرې ودرولي دي او مختلفو خلکو ته د روزمره په بنیاد باندې او یا ماهانه یا هفتوار په بنیاد باندې په کاري ورکوي. نو د دې لسو واړو موټرو په مالیت کې په د باندې زکات نشته دي، اگر چې هغه یو موټر د شلو لاکو روپو او بل اړخ ته ورسره څنګ په څنګ باندې بل بارګین والا دي او د هغه سره لس موټرې ولاړې دي او دا لس واړه د خرڅولو په نیت باندې ودرولي دي، نو بیا په دغه سړي باندې په دې لسو واړو کې زکات شته، زکات به ورکوي.